په دې نیټ کې یو شی مې د مخې ته راغی کته مې یو هلک په لاره باندې روانو او ګرمي وه سخته ګرمي وه دا مخې د دې ګرمۍ د وجې داسې تک سور او د اوړي غرمه ده او په لاره ته یو بوډۍ دروازه کې ولاړه وه او د هلک هغه بوډۍ ته ودرېده وی ډېر زیات تږې یم بوډۍ چې ورته وکتل پې شوه هله بچې دې سوري ته شه سوري ته یې دننه کړله او د اوبو په ځای هغې بوډۍ یو ګیلاس پی راواغېشتل او دې هلک له یې ورکړه دا پې وڅښه پې وڅښه دمې که هغه هلک لا یو بوډۍ و بوډۍ یو ګګنې ویې چې دا موږ څه نشته یو اوبه مو به یې ورکړې ګوره ښې ورسره وکړه ډېره موده پس چې ته دا بوډۍ یوازې اوسېده دې ته چې ته د زړه ټیک وشو بېهوشه شوه ګاونډیانو یوړه هسپتال ته هسپتال کې بېهوشه وه اپریشن یې وشو ټیک شوه چې کله اپریشن هسپتال کې پرته نه سوچېده و چې چېرته چا به راوړې مو خیراتي هسپتال وی چې کله ټیک شوه او دا روانه شوه هغه چې کوم ریسپشن ورته وایي هغه خلک چې راځي هغه استقبالیه هغې وله غټ دونه کاغذونه راوړل چې بوډۍ ستا ډسچارج سلیپ دا واخله او ته بس جوړه شو ځه خپل کور ته ده ورته یې وی په تا دومره خرچه راغلې ده لکونه روپۍ خرچه راغلې وه دومره لکه در باندې خرچه راغلې ده بوډۍ په سر مخ راوکېښودل زه خرچه د کوم ځای نه ورکم زما خو په ویړه دنیا کې اړو څوک شته دی نه ما سره پیسې کم دي خدای دې هغه خلک تباه کړي چې د هسپتال ته بس مړه به هم که نه زه سره پاره هسپتال ته راوړم او زما علاج هم کو بس هغې پیسې زه له کم ځای نه پیسې راوړم او چغو باندې سر کړه چې مړه به هم او دا پیسې د کم ځای نه راوړم کم ځای نه هغه هسپتال والا ورته وایي ته لږ ترورې صبر وکړه که نه چغې سله وې دا خرچه پتا دا دومره لکه راغلې ده خو لاندې ته وګوره نو لاندې لیکلي و پیډ چې دا خرچه جمع شوې ده دا ستا په ځای بل چا ورکړي دي ولې چغې وې بس خدای جوړه کړې پیسې بل چا ورکړي دي وی چا ورکړي دي ما دا پیسې وی نه یو خبر خو ستا پیسې چا جمع کړي دي نه نو څه نوم خو به یې لیکلي که نه وی لاندې وګوره یو جمله یې ورسره لیکلې ده لاندې ورسره لیکلي و چې thanks for a glass of milk چې ستا د یو ګیلاس د پیو شکریه ستا د یو ګیلاس د پیو شکریه دا بوډۍ هغه هلک چې پی راوړو هغه چېته دا داروګان په ډاکټرانو ګرځوي که نه نن سبا څه ورته ویې لکه میډیکل ریپو هغه ځان له چېته هغې نه تلې د هسپتال جوړ کړی د زړونو هسپتال دقه ښځې باندې چې هارټ اټیک وشو راویړه دې په موقع موجودو چې ویې کتل وای دا خو هغه بوډۍ وه چې ما له یې ګیلاس پی راکړی و هله فوراً د دې فري اپریشن وکړې مفتو کې ولا اپریشن وکړو لاندې ولیکل چې دا هغه ګیلاس د پیو بدن خیر و خلاص قسم په خدای کې په دنیا کې درته خدای بدل پرېږدي نو چې دنیا کې نه پرېږدي نو په آخرت کې به درته کوم ځای پرېږدي